دلته نږدې څه کباړیانو شاپس دي، هغوی هم دلته دا کچره تاسو دا بیګس کتی شي که نه، دې بیګس کې دا کچره وړي او دلته یې اولي. دا پته نشته دا دې کې کم داسې عناصر ملوث دي، دا به موږ پراپر انویسټیګیشن کوو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم واجد خان او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهانی. ګرانو کتونکو، په دغه ټیم په شوبه بازار کیسهخانه او خیبر بازار په چوک کې موجود ولاړ یو. دا خوا کې اسپتال دی او دغه سایډ له مختلف سایډ له چې کوم دی دوکانونه دي، شاپونه دي، کاروبار لوی ځای دی. دې سره سره دغه کې په اسپتال مخې له الارچ اسپتال مخې له یو ډیر مردار ډیران جوړ دی. هغه ډیران د وجې چې کوم دی مریضان له هم تکلیف دی، خواوشا کې دکاندارانو له هم تکلیف دی، لاره کې چې کوم خلک تیریږي هغې له هم تکلیف دی. ایسیګینټ سید بشارت حسین صاحب راغلی دی، دې حوالې سره ورته خبرې کوو. ډیران چې دی کافي مودې نه دی او په دې باندې چې دی ډیپټي کمشنر پېښور کیپټن ریټایرډ رانا الله صاحب موږ ته ډېر زیات ډایرکشنز راکړي دي او ډېر ځله چې دی دا موږ په کنټونمنټ بورډ په وساطت باندې دا ځای صفا کړی دی، خو دا دوباره چې دی دا کچراګر جوړ شي. دلته نږدې څه کباړیانو شاپس دي، هغوی هم دلته دا کچره تاسو دا بیګس کتی شي که نه، دې بیګس کې دا کچره وړي او دلته یې اولي. د نه علاوه چې دی دا بازار کې مختلف ریسټورنټس دي او خاص طور باندې چې دی د LRH په باره کې موږ ته اطلاع ملو شوې ده. دلته په کیمرو کې هم پته لګېدلې چې دوی خپل چې کم بیچ دی هغه دلته لړه کوي او بیا دلته چې کم کسان نشه کوي هغه نشیان چې دی دلته اور هم لګوي او بیا دلته چې دی هغه کچرې نه خپل د مطلب چیزونه هم وباسي، سیرنج وغیرہ استعمال. بالکل هغه ټول چیزونه دی یوز کوي او دلته بالکل یو پبلک نیوسنس جوړ شوی دی. د دې اسپتال خپل ډیزبین وغیرہ داسې نشته چې دا خپله کچره هلته سنباله کړي؟ شته دی جی، هر څه شته خو پته نشته دا دې کې کم داسې عناصر ملوث دي، دا به موږ پراپر انویسټیګیشن کوو. په دې کې موږ کیمرې چیک کړې، دلته نږدې دا بینکس دي، د دې مینیجر سره ولاړ دي، د نه علاوه مختلف شاپ دي چې پکې CCTV کیمراز چې دي هغه لګېدلي دي. کیمرو په مدد باندې چې دی انشاءالله موږ چې کوم دا کسان چې دا ګن جوړوي د هغوی بېختني به کوو، هغه به نیسو، قرار واقعي سزا به ورته ورکوو. داسې څه وجه ده چې دا خپل دا دکانداران خپل حق دپاره چې کوم دی د دې مخنیوی نشي کولی؟ څه وجه ده داسې؟ نو دکانداران ایم سوري ټو سي دې کې ډېر زیات خلک داسې دي چې هغه په دې کې ډایرکټلي ملوث دي. تاسو وګورئ دلته د رسټورنټ دغه تالیانې او پیکس چې دي هغه په وافر مقدار کې دلته پراته دي. د نه علاوه چې کوم دغه کې پیکینګس کې د مختلف آیټمز لکه فریجونه شو، ټي وي ګانې شوې، دا راځي هغه ټوله کچره دلته پراته ده. د نه علاوه چې کوم شاپرې دي په لکونو په حساب باندې شاپرې دا تاسو کتی شي د غټ ټرک دی دا موږ دلته نه دا فارغ کړو او هغه نه باوجود چې دی دلته زه خو وایم چې 3-4 ټرکه به دا نور هم وټي. دا ځای چې څومره دکانداران دي دې له هم پکار دا دي چې ډېر اوچت شي، د دې خلاف اواز اوچت کړي، د دې مخنیوی وکړي. ایسي صاحب به تر کومه پورې د خلکو خدمت کوي او د دې به نګراني کوي. دا د اسپتال والا له پکار دا دي چې دوی خپل دا چې څومره دي دا ګن دی دا د دوی خپل حد کې سنبال وساتي. دې لپاره باقاعده دې ته ګاډي شته او د دې چې کوم دغه سر کوم ځای کې وي د دې چې کوم ډسبین وغیرہ یا چېرته به دې دا لګوي هغه شته پراپر چې دی WSSP والا پوینټس جوړ کړي دي بالکل هغه شته دي. او بیا که فرض کړه که دلته څه پوینټ وي که نه نو یو ډسبین به وي که نه، خو تاسو د یو شپه کې د پوره ښار کچره چې دا په یو ځای کې داسې ډم کوئ او بالکل ایلیګلي دا اوس بالکل تاسو کتی شي چې دا د سیټي او د کینټ سنگم دی، بالکل هغه بارډر لاین دی. په ده باندې اوس چې مونږ چاته ووایو CNG والا خپله وایي چې دا زمونږ ایریا نه ده، کنټونمنټ بورډ والا خپل عذر پیش کوي، نو دې په وجه چې دی دا شی بالکل اګنور شوی دی او خلک چې دی په ده نه تقریبا یو 100 فیټ یا 100 ګز سوري زه به اخوا ولاړم او زه ودرېدی نه شم دومره زیات ښکالو نشي وکړی خلک. جی بالکل. دا خلک دا کاروبار څنګه دی دې سره؟ کاروبار بس کاروبار داسې کوي چې خپل کار وکړي او باقي کچره چې ده هغه عوامو ته ولي. دا د عوامو هم ذمهواري ده چې کوم خلک دا ګن لړه کوي دا د هغوی هم ذمهواري ده چې برای مهرباني کم از کم داسې مه کوئ چې ستاسو د دې یو غلطۍ د وجې ټول پېښور ته نقصان وي.